لیکي فلا يلزم قول موسى عرج به من قبل تلك الليله ثم رد اليه بل ذلك مقام روحه واستقرار الى يوم معاد الارواح الى الاجساد كما ان روح نبينا في الرفيق الاعلى د دې جواب چې علماء کرام اوریدو زما دا عبارت ان شاء الله غي ته په خپل مخ راشي د دې څه مقصد دریم زه دا وایم چې دغه رأیت موسی قام یصلی بقبر دې کې روح د جسم د دخول خبره وخایا ستا مشران روح په جسم کې دننه مني دا مې درته خو دی وایي روح د نبي صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه لکه چې دنیا کې و دا کې ثابتي دا دنیوي ژوند نشي ثابتولی مولا صاحب بیا زه دا خبره کومه دې ما ته وایي تلاوت دا دغه راکه ترمذي شریف زه مکس روایتونه وایم د شهید د باب نه او د شهید د پاره چې د قران مجید کوم آیت کریمه راغلی و ما ته د څلور آیتونه پیش کړي وو اول لا تقولوا من يقتل في سبيل الله اموات بل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بیا مې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه بیا مې قيل ادخل الجنه ویلو بیا مې د مسلم روایت پیش کړو بیا مې د مسلم نه دویم ځای کې روایت پیش کړو دا مې ملګری وو بیا مې د بخاری نه روایت پیش کړو اوس دا بیا مې د بخاری نه دوه درې روایتونه پیش کړل اوس دا بیا د ترمذی نه رانم د شهید لپاره صبر وکړه کنه پته مې درته ولګي دا ګوره دا زما سره ترمذی شریف شو په ترمذی کې دې سره کې ګوره زه دا وایم چې د شهید د حیات دا کوم مطلب بیانې دا تفسیر بالرای دی ستا مشر چې دا موقف دی کتاب کې بیان کړی دی دا تفسیر بالرای دی دا د قرآن حدیث نه دی ثابت دا جنابانو د ځان یو بهتره جوړول دي زه درته د حدیث نه ثابتوم حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ګوره وعن عبد الله بن مسعود انه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم جنابانو فقال غوي اما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة د دې مطلب دا دی چې دا د شنو مرغانو په ججرو کې دي او په جنت کې ګرځي روحونه ستا مشر وایي روح په جسم کې دننه دی زیم عبدالله بن مسعود صاحب صحیح تفسیر کړی هغه د نبي صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بیان کړې ده ستا مشر غلط تفسیر کړی دا حیات الاموات ته ګوره زه راته استاد مشرانو نه ښیم دې کې څه لیکي ګوره وایي کتاب الله صفحه 86 کتاب اللہ اور احادیث نبویہ صحیحہ متواترہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ شہید فی سبیل اللہ کا روح تو فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے جو شہید روح پہ جنت کی دے ہمیں درتد مشر دا عبارت نہ پیش کرل دا جنابانو دا زمان سر ابن ماجد گورا بل حدیث تا گورا دام دا حدیث دے عن عبداللہ ابن مرہ عن عبداللہ ابن مرہ عن مسروق يا سفر معي في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما إنا قد سألنا عن ذلك فقال ارواحهم كطير خضر جنابانو په دې 201 صفحه کې دا حدیث راوړل مخکې د دې وضاحت شوی دی 316 صفحه کې دا بل حدیث راوړي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعث جنابانو دین دا معلومیږي چې د دې روحانو د قیامت پر جسم ته راځي ستا مشران روح په جسم کې دننه مني ثابت کا جنابانو دا زما سره ګوره حجت الله البالغه ده په دې کې دی لیکي وقال عليه السلام في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صبر معي وقال عليه السلام ارواحهم في جوف طير خضر دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا جنابانو زما سره دا ټول کې د زموږ بخاری دا زما سره ګوره دا مې د شهداو دپاره وي ستا انداز لازم په طریقې د عبارت النص د شهید جسم نه چې دی د روح د دخول نه پې وشوه او د نبي د جسم نه د روح د دخول نه پې وشوه اوس دا زه بخاري شریف کې درته مخېمه ګوره جي دا زما سره ګوره بخاري شریف د دې باندې حوالې راکړه دا پرېږده یاسین صاحب دا کیسې ټکه دا بخاري کدي حواله جات روانه ده کوم چې لاندې دا ټول روانه دی ګوره جنابانو دا زما سره حدیث دی عن عائشة رضی الله عنها وجنابان بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمارو نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پغیب مبارک کی فروتو ورفع يده لا سوچت کو او اصبعه یبتو چتکڑا ثم قال بیویل شب حوالی رکا ثم قال بیویل اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى بهذه بالحديث كوي بي عائشه رضي الله تعالى عنها فرماي ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واصغت اليه قبل ان يموت المسند اليه ظهر يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى دا روایت چې بخاری کې بشمار زینه کې دي کلاس کې دا ګوره زما سره دا شرح الصدود دا کتاب الروح علامه ابن قیم صاحب دی په دې کې دی لیکي وروح نبينا في الرفيق الاعلى
وروح نبينا في الرفيق الاعلى. بيبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما په غیږ کې ویلو اللهم الرفیق الاعلى. دا علامہ ابن قیم سے وروح نبینا فی الرفیق الاعلى 158 صفحه کې 171 کې 142 کې 143 کې او په پوری صفحه کې ولا دلیل ویلې دا غره دا زما سره شرقی طحاویه ده په دې کې لیکي وفمنها ارواح في اعلاء اليين في الملأ الاعلى وهي ارواح الانبياء. وهي په اعلاء اليين کې ارواح د انبیاء دي. دغه حدیث نه استدلال شوی دی. دا ګوره د علماء دیوبند نه فتاوا محمودیه ده. دې کې څه لیکي انبیاء کی ارواح اعلاء اليين میں ہے. د انبیاء کرامو ارواح په اعلاء اليين کې دي. دا مشر دی وای د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې دننه دی او دی وای مفتی فرید سے وای روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند دی. ستا موقف د دنیوي ژوند دی او زما موقف دا دی روح د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه نشته او ثابت مې درته کړل. اوس مخکې ځم